وزع تعریف د کلمې شروع نو فرمایي چې لفظ وزع د یو نه فارغ شو دویم قید ذکر کوي فرمایي وزع شارح فرمایي الوزع تخصیص شیء بشیء وزع تخصیص د شی د څه شی پورې بحيث متى اطلق او احس شيء الاول فهم منه الشيء الثاني دا تعریف اصطلاحي د فار د وزن لغت کې چې کوم دی تعریف د وزن فارسی کې وته وی نهادن جعل الشيء في حيز الشيء عربی کې تعبیر کیږي وزن لغت کې څه ته ویل شي جعل الشيء في حيز الشيء یو سیز د بل حیز ته برابر اول دا مولا چې پیدا شو او دا چې کوم د کور کې زنانه راوغستو ریوړو چې اوس د سلون کیږي نو پلار مور او رشتہ دارو سوچو کو نو ته به سرم جلګه نو ودا وکیل شاه نو جعل الشيء وکیل شاه حيز الشيء د دې برابر دی ته دې شو واسه جعل الشيء بحيز دی او شيء فارسی کې ته تعبیر کیږي په نهادن سره اصطلاح کې تعریف ذکر کوي وزن ستویل شي تخصیص الشيء بشيء بحيث متى اطلق دا اصطلاحي تعریف دی شوبدا پیدا کیږي دماغ کې قید د فرتا تعریف لغوي هم ذکر کو تعریف اصطلاحي دی ولا هم ذکر کو او د وزن د دویم قید چې کوم دی صرف معنا اصطلاحي ذکر کوي او معنا لغوي نه ذکر کوي اعتراض پیدا شو تعریف د کلمې کې لوبره قید چې لفظ لغوي معنا اصطلاحي معنا دواړه ذکر کړي او دویم قید چې وزن معنا اصطلاحي ذکر کوي خو معنا لغوي ذکر نکړه وې په خبره نو ولې جواب ته نه دادې چې معنا لغوي د واضح دا واضح هوا وې چې دا ښکارا ده چې کوم د هر طالب العلم په دې پويږي چې وزن جعل الشيء في حيز الشيء هر طالب العلم په دې پويږي چې وزن نهادن ته وي هر کله چې معنا لغوي واضح هوا نو ځکه شارح داغه بیان نه کوي او د معنا اصطلاحي بیان تا ته وې فرمایل الوزن دویم اعتراض پیدا شو شارح دا شرح مخالف د مشروح نه ده وجدار چې مشروح متن وزع ده وزع تاسو په کلی کې د صيغه درکړه دا فعل ماضی مجهول صيغه ده ته چې شرح کوي نو په کار ده چې د فعل ماضی مجهول شرح وکړي څه په کار وکړه او شارح چې شرح کوي نو فرمای الوزع دا خو مصدر ټکی ده ماتن چې کوم متن ذکر کړي دا مشروح چې کوم دا هغه فعل ماضی مجهول ده فکار د چې شرح وکړي شي د فعل ماضی مجهول او تو شرح د چا کې الوزع بیا معنا کې وضع تخصیص الشیء ته خو تشریح ذکر کړي د معنا مصدری لہذا کوم چې متن د مشروح هغه د ماضی او چې کوم شرح ذکر کړي دا د مصدر ده نو شرح مخالف د مشروح ده کوم ځای کې چې کړه د متن شرح وکړي شو جواب ته نه ده منو چې شرح د وضع کوي او دې خبره ته اشاره کوي چې وضع فعل ماضی مجهول دا یو مشتقی صيغه ده قانون دی چې وضاحت د مشتقی دا بنای په وضاحت د مبدی باندې او خفا د مشتقی بنای په خفا د مبدی باندې وضاحت د مشتقی بنای په وضاحت د مبدی باندې او خفا د مشتقی بنای په خفا د مبدی باندې لہذا دلته وضاحت د مشتقی چې وضع دا راځي نو په وضاحت د مبدی برازي چې وضع د مصدر نو ځکه شارح د دې وضع بیان کوي چې د مصدر او د مبدی وضاحت وکړي چې د مشتقی وضاحت به سره په خپل راځي نو یې فرمایل الوضع وضع ستویل شي تخصیص شیء خاص کول د یو شی د بل شی سره تخصیص شیء استاو خدای کده مخکې شی نه مراد الفاظ اخلي نبی شیئین لبا معناش بیا معناش کلا تخصیص د لفظ د معنا سرا فدا سے شان سره چې به حيث متا اطلقا ذکر د لفظ او کې د په هغه من هوشي اساری معنا ته نه فهمي او کله دې عکس وای د شی نه مراد معنا ولا او به شی نه مراد لفظ ولا تخصیص شیء تخصیص د معنا د به شیئین د لفظ پسې دا لفظ د دې معنا دا معنا د لفظ پسې خاص ده
په دې شان سره چې اطلاق وکړي شي د شی اول چې معنا کرا واخلي نو فهم د شی ثاني کې ناراضي چې لفظ دی هغه معلومیږي. په دې مینس کې دې ذکر کوي او حصہ واستاخر ما ته حصہ مینس کې پرې کړو نو دا ذکر کو چې یو به عبارت دا چې تخصیص شیء بشیء بحيث متى اطلق الشيء الاول فهم منه الشيء الثاني دا یو نوع ده. دې ته ویل شي چې کوم ده وزن د قبیله د الفاظونه اطلاق د یو وکړې شو بلکې نه معلومیږي دا هغه وزن چې په الفاظو کې راشي او حصہ شی دا چې کوم ده اطلقه پسې ولګو اطلقه نه کټکا تخصیص شیء بشیء تخصیص د لفظ د تر معنا پورې یا تخصیص د معنا د لفظ پورې بحيث متى حصہ الشيء الاول کله چې احساس د شی اول وکړې شي دا التوزن مراد د چې کوم وزن د قبیله د الفاظو نه نه مثال دوال دی وزن د قبیله د الفاظو نه نه احساس د شی اول وکړې شي نو په هغه باندې شی او ساری شی ساری به نه فهميږي دا دونه وایي او یا شیرکه په دې عبارت اعتراض دا پیدا شو تخصیص چې کوم دی تاسو معنا پیژنې تخصیص څه ویلې شي ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره تخصیص د خاصه نه راوته د خاصه وایي ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره کله چې دا معنا د وکړه اوس په عبارت اعتراض پیدا شو اعتراض دا پیدا شو چې د تعریف د وزن خارجي کې مترادف خارجي کې چې کوم دی مشترک یا به نه مشترک خارجي یا به مرادف خارجي او سره دینه چې دا کو کلمه ده په دې کې وزشته اخراج صحیح نه ده څنګه خارجي د شی اول نه تلفظ ولا شی ثانی نه معنا واخلا نو سمانا شول تخصیص د شی د لفظ به شی ان د یو معنا پسې دا لفظ د یو معنا پسې خاص ده او چې کله د لفظ ذکر وکړي شي دا معنا ته نه فهميږي دغه لفظ نه بدا معنا معلومیږي خو د دې لفظ نه بل معنا نه معلومیږي ولې تخصیص معنا ده چې ما یوجد فيه د دې لفظ نه دغه معنا معلومیږي خو ولا یوجد فی غیره د دې لفظ نه بل معنا نه معلومیږي وایي شي په خبره چې آی کله د لفظ نه دغه معنا معلومیږي د دې لفظ نه بل معنا نه معلومیږي نو مشترک نه هو ځکه مشترک وي دا چې دا غیر دا معنا معلومیږي او د مشترک نه بل معنا هم معلومیږي وایي شي په اعتراض چې تخصیص د لفظ د معنا په سیواله څخه خارج شو مشترک او کله دې عکس خبره وکړي د شی اول نه مراد معنا شي د شی ثانی نه مراد لفظ شي د تخصیص د معنا د لفظ پسې فداسي شان سره چې اطلاق د معنا وکړي شي د لفظ فهميږي دغه اطلاق د معنا وکړي شي د لفظ فهميږي دا معنا بر دې لفظ نه معلومیږي خو لیکن د بل لفظ نه معلومیږي دا تخصیص معنا ده چې ما یوجد دغه نه معلومیږي د بل نه معلومیږي دا معنا بر دې لفظ نه معلومیږي خو دا معنا به د بل لفظ نه معلومیږي دینه خارج شو مرادف ځکه مرادف خو دې ته وایي چې دا معنا ده نه معلومیږي او د بل نه معلومیږي استاد انا استاد دا معلومیږي د جلوس نه هم او دا معلومیږي د قعود نه هم نبی ته نه خارج شو څو مرادف او سره دینه که اخراج د مرادف وای که اخراج د مشترک وای دا دوه باطل ځکه دا الفاظ دي دا کلمه ده جواب ته نه ده تخصیص د پاره چې کومه معنا ده نو دا دوه جنگ معنا ده پدې کې موږ تجرید کو تخصیص معنا ما یوجد فيه چې دا چیز موجودی ولا یوجد فی غیره یو جز ده ما یوجد فيه دیم جز ده ولا یوجد فی غیره دا ولا یوجد فی غیره دا څه بدل کړ د تخصیص معنا صرف داړو بنه شخص ده نو تجرید پکې وکړې شو چې لفظ دوه جنگ معنی ته یو جز راوالي نو تخصیص نو صرف وجدان معنا اخلو نو سویو وضع تخصیص شیء وجدان شیء بشیء موجود دل د لفظ دی د پاره د معنا موجود دل د معنا دی د پاره د لفظ نو صرف وجود ده نه په بل نشتا نو مشترک خارجي او نه مرادف خارجي تخصیص د څه واغسته شوړه کا وجدان د لفظ د پاره د معنا وجدان د معنا د پاره د لفظ نو مشترک او مرادف ته نه خارجي تخصیص شیء بشیء بحيث متى اطلق کله چې اطلاق وکړي شي د شی اول تا د اطلاق کو د لفظ زید
فهم منه الشيء الثاني دویم شی ته نه فهم شو چې د زیات هغه معنا ده بحيث متى اطلق اعتراض دا واردېږي نن به دروخه اطلاق براغلی او بیا فهم د شیخ ثانی باندې راځي اطلاق راشي او فهم د شیخ ثانی را نشي یو سړی ځان سره غلی راګي ما تعریف ته عبارت وایا تعریف د ځان سره غلی خبره شروع کړه په وځو تفصیل شي به شي تاسو اورئ نه شرط د اطلاق رااله تعریف اطلاق کو موږ وانه وړي نو کوم ځای کې فهم د شیخ ثانی رااله تعریف اطلاق کو فهم د شیخ ثانی ته نه راغله مو عبارت هوا نه ورېده موږ صحیح او غلط نشو معلوموله او باوجود دغه نه اطلاق راغله نو جواب ته نه دا دی او قید سره بل سی واده بحيث متى اطلق وسمع بحيث متى اطلق اطلاق مو پر شو وسمع چې وریدل شي اطلاق مو پر شو بیا څنګه پر شو وسمع سمع پکې امر بیا په اعتراض پیدا شو زه صحیح ده چې کوم دی ته متى اطلق وسمع نن به دروخه اطلاق بم کړی شوی سمع به هم راغلی بیا بم چې کنده په هم د شیخ ثانی ناراضي تا ته رأيت الققنس ما ققنس کتل ته په دې پوه شو چې ققنس څه شی دی الکه راځي خبره باران وریږي دوی او ستوي ققنس باران وریږي چې کوم دی نو صاحب یخنیش ولتا نو اوس تلتا کې راغونډې کوي تلتا کې پیژنې پولیس یې وایي او تلتا کې څه کوي تلتا کا اتلا پوښو تا وامره دا ځان دې نه کوي باران ورې کې پر دا کنځړو خیال کوي چې کنځړو مې خراب نشي تا تاسو کنځړ پیژنې وګوره اطلاق کیږي ته اور یو بیان په نه پوي تیلته چې کوم ده د افغانستاني وسوبه د لوګاریان دي هغه بلستر تیلته کوي تولې ته کنځړ وي وای شي په خبره باندې دې ته کنځړ وي او دا ځوان خلک چې بلوچستان کې د لغت چلیږي نو بهر کیف او تخنس یو مارغه ده دا په یخو علاقو کې اوسېږي او داغه الله پاک عجيبه کیفیت دا پیدا کړی کله چې داغه عمر انتها درسي نزان د پاره بیا خپل وجاله جوړه په دې جاله کې دې چې کم دې کینی او په دې مخوکه کې بلا شي سوري دي نو دې په دې خپل مخوکه باندې خپل باجه ځان ته شروع کې په خوب आवाज باندې ځان ته سیتار وي ناغه په دونه جوش کې راشي چې دې مخوکه نه اور خارج داغه سره دا جاله اور واخلي نو دا مرغه په کې وسوځي سو وخت پس الله د اغینا بیا چې کوم دغه ایرونه بل مرغه پیدا کړي نو دا ققنس د بشاري سیستم وي اوس ته په دې څه کوي چې ققنس دې شي د اطلاق وکړې شو سماو کړې شو او دا غیب وجود ته پوهه نشوي نو جواب دې نه دار چې بل قید سره هم معتبر دی بحيث متى اطلق وسمع وفهم سمع مراشي کو فهم په لغت باندې وی چې په دې خو ته پوهیږي کړه او فهم بیا شوبه پیدا شول اطلاق امر راغلی سمع امر راغلی فهم راغلی بیا هم د فهم د شی ثانی کې نه کیږي ته خو ګوري چې کوم دی وی چې وکیل شاه جالسون خبر شوی دی دا بل مولا را پاسه دیمو چې کله وکیل شاه جالسون اطلاق وکړې شو سمع رااله دا ارث او تکید خو بیا فهم نشته ځکه نشته چې په دې خو د مخ کې نه نوم کوی دوی چې هغه ناشته ستا دی اطلاق موږ له څه پیدا وکړه یې پیدا نه کړی بحيث متى اطلق سمع فهم دا ارث دی خدا غیب وجود ته فهم را نه لږه چې دا خو مخ کې نه موږ ته پته و چې وکیل شاه جالسون نو چې ته بیا وکیل شاه جالسون څه پیدا کړاله یې پیدا پکې نشته جواب دې نه دا بل قید سره مشهور دی اطلق وسمع وفهم بلا فهم سابق بلا فهم سابق چې مخکې ستا فهم وسره نه نو فهم منه الشيء الثاني دویم شی به دا غینه فهميږي
دا په اعتبار د الفاظ سره وضع راغلي په الفاظو کې وي نو تاسو به د الفاظ مثالونه ذکر کول تلفظ وکړئ شو نو فهم د شیخ ثانی ته راشي دوی منو ذکر کوي چې کوم دی تخصيص شيء بشيء بحيث متى اطلق فزبانه بحيث احس الشيء الاول اول محسوس شو په دې سره باندې روانه چې نو کته سیمټو ګورځي وراغله متا ته پته ولګي د فهم منه شيء الثاني چې دا سرکاري حد دی احساس وکړه شو د شی اول احس الشيء دا دوی نوعی ته اشاره کوي چې دا وزن خو په الفاظو کې نه نو وزن په الفاظو کې وي وزن په غیر الفاظو کې هم وي لکه دوال خو یو شی په خبر نستا په دې سره شوبه ده پکړه شوبه ده رفع شوله اعتراض پیدا کیږي چې دا خود تعریف ذکر کړي د وجه لپاره او بیا پکې ذکر کړي چې کومه کلمه ده او بحيث متى اطلق او احس کلمه ده او دې ذکر کو کلمه ده او کو تشکیک ده پر راځي او تعریفاتو کې څو تشکیکات نه کوي دا تعریف د وجه ده دا پکې ذکر د کلمه ده او د تشکیک ده پرې لہذا تعریفاتو کې تشکیکات څو نه ذکر کوي نن به تقریبا تعالی جواب وشو جواب دا وشو چې دلته او د لپاره د شک نه ده دا د لپاره د تنویع ده د وجه لپاره دوه نوعي ذکر کوي یو وجه په الفاظو کې وي بل وجه په غیر الفاظو کې وي نو او د لپاره د تنویع ده او التنویع یو ورته ویل شي او تشکیکیه په دې مطلق نه ده قیل یخرجو سره اعتراض او دا غیر دافیه کې اعتراض دا واردې کې دا موږ تعریف د کلمې ذکر کړو نو دا موږ چې لفظ بل ټکی تراوه هوته وزع دا وجه تابانه او کچې ته اطلاق کې نو ګرا معنا به ذهن ترازی دا مفهوم د وجه شراوالو په کلمه کې اسم ده صحیح ده چې د اسم اطلاق وکړي شي وکیل شاه نو ته پته لګي ضربا نو ته پته لګي دغه معنا معلومي لیکن د کلمې او دریم قسم حرف ده هغه اطلاق باندې هم نه معلومي ګوره د حرف چې کنده به تور مثال میم ده دا راځي د فار د ابتدایي جزئی او کته ده منبر باندې کې او تر مازیګر پورې دا وایي چې مین خدا بچرتم ابتدا معنا ته ذهن ته نشي راځي اطلاق وکړي چې معنا نه پټني الا راځي د فار انتهایی جزئی او کته درې ورځې مسلسل الا وایي خدای نه انتها نه معلومي تر څو پورې چې د سره بل کلمه یو ځای شي نو خلاصه د اعتراض دا شوه کم تعریف چې تا د وځي وکړو اسم فعل ته شامل ده خو حرف ته شامل نه ده ځکه د حرف په اطلاق باندې معنا نه معلومیږي حرف کې چې معنا معلومیږي نو زم د زمینه وغواړي بل شو سره یو ځای کې به معنا معلومیږي خو چې بل وسنۍ منظم شوی د حرف نه معنا نه معلومیږي تعریف صادق نشو په حرف باندې خو یو شی په اعتراض نو قیله چا په کې دا ویلي چې کوم ده یخرج عنه دینه خارجيږي یخرج عنه د دینه خارجيږي چې کنه وضع الحرف يخرج صيغه معلومه ده وضع الحرف دا ولا فاعل او کته دا مجهوله کې چې کوم ده يخرج باب افعال ته وایي نو اخرج يخرج بیا دا متعدد ده بیا معنا شو قیل يخرج خارجي بدا بل شی به خارجي نو شي خارجي خو شی په خبره ده خو معنا دا چې بل شی به خارجي بل څه خارجي یې څه نشته معنا غلطه ده دا باب افعال نه ده دا مجرد د خرج يخرجون راوته چې کوم ده او صيغه معلومه ده وضع الحرف ده ولا فاعل ده نو يخرج عنه دینه خارج شو وضع الحرف او وضع الحرف تاسو به څنګه وضع الحرف نو زناور دا فاعل ده پر ده يخرج ده چې فاعل شنو بیا فعل څنګه وایي فاعل تاسو فکرې کې فعل کې اسمي فاعل خو اسمي ان وضع الحرف مصدر به مضاف به کې چې کنه مصدر اسم من فاعل د فاعل يخرج عنه وضع الحرف دینه خارج شو چې کنه وضع الحرف ولی حيث لا يفهم منه نه فهميږي د حرف نه معناه معنا ده متى اطلق کله چې دا ذکر وکړي شي بل اذا اطلق بلکې اطلاق د حرف په شی خو مع ضم زمیمه دا غسر بل سیز مرزم کې بیا معنا فهميږي خو چې بل نه منظم شي دا نه معنا نه فهميږي دا اعتراض اجیبا جواب ته نکړی شوی دی به ان المراد دا جواب د مصدر کا په اجیبا دته صيغه تمریز وی فيما رسبا زعل ته اشاره کوي اوس طالب ما کتاب کتل د اجیبا اپ دې ته په شو چې اعتراض په کوم ځای کې دا جواب په کوم ځای کې دا زویم سنغه سو واجبون نو دې
هر یو کو تعو په دې پوری کړي چې تر سره کتاب په لاس کې نه راغسته ولې کله راغسته له خطونه په دې معلوم کړي چې دا اعتراض دی اعتراض دروسته به جواب کیږي به واجبون نه بیا اوجی بټکي هغه ما د ګډو مثال کنه ګډه په یو ځای نه دي او چې یو ګډه په لختي پوری سره کنه بل څه به ورته چې بل څه چې هغه به واجبون اول چې جواب ته نکړی شي ان مراد زموږ شي د متا اطلقا اطلاقا صحیحا حاصل د جواب دا دی چې د عبارت کې د اطلاق ذکر شوی دی مطلق خدای ته مراد نه مقید دی تعریف د وځه کې موږ اطلاق ذکر کړی کنه دا ذکر د مطلق خبرات له څه شي دی مقید متا اطلقا مراد اطلاقا صحیحا مراد اطلاق نه اطلاق صحیح دی اس اطلاق صحیح دا اسم براہ راست ٹک دے اطلاق صحیح دا فعل بذات خود ٹک دے خو اطلاق صحیح دا حرف دا یواز اطلاق صحیح نہ دے حرف کی اطلاق صحیح جوڑی گی عرب جوڑی گی کہ بلو سر منظر کی مراد زمون اطلاق نا اطلاق صحیح دے اور اطلاق صحیح پر حرف کے دار چھ بلو سر منظر کے لئے معنی ورکی لأن مراد پر اسرا متا اطلق اطلاقا صحیحا او اطلاق الحرفی ذکر د حرف چې کوم د بلازم زمیت چې بل وسره منظم نه غیر صحیح دی صحیح ده دا جواب د مصدر کوم یو اوجیب سره ضعف ته اشاره کی وجه د ضعف ده چې ګوره عبارت پر تعریف کې چې کوم ذکر شوی د اطلاق دا مطلق ذکر شو دا مطلق او تاسو سره اطلاق صحیح قید ذکر کو تا مطلق واغست مقید دی مطلق جدای او مقید جدای دا تعریف کی ذکر مطلق او تا ذکر کا مقید دا مقید خو په تعریف کې نه دا خو تلاړي مجاز تا چې هر کله دا کسب د مجاز او مطلق مقید ته اخوتل نو ذکر دا جواب تک نو چې کله نو ذکر کا په اوجی بسره کله چې په دې جواب کې ضعف مشارح او دویم جواب ذکر کړي ولا يبعد ان يقال هيڅ بعيد نه چې داسې ویل شي المراد باطلاق الالفاظ مراد په اطلاق د الفاظ سره څه شی ای یستعملها اهل اللسان حاصل دا چې تعریف کې موږ ذکر کوو به حيث متا اطلقا چې اطلاق وکړي مراد د اطلاق نه اطلاق د اهل لسان مراد دی مطلق مراد دی نه اطلاق د اهل لسان مراد دی او اهل لسان عرب چې ذکر د حرف کینو بغیر د ضم د ضمیر نه کوي ضم د ضمیر سره او کینو بیا د اطلاق ویل شي مولانا عبدالحق سے تعریف سره چې کنده قریب شي وکړه هغه نه پاسې راځي څنګه خی تاسو ډېر ډنګر شي بلوچي ورته سوي مولانا سے تاسو ډېر ډنګر شي وي او جس تاسو په اصطلاح نه کله کې راځي خبره اوس دا وی اصطلاح دا چې ډنګر کېدل معنا خوارېدل کمزوري کېدل او زموږ اصطلاح خو ډنګر زناور ته وي نو وته چې تاسو ډنګر شي نو وته او جس تاسو په اصطلاح نو هر څه سوي خپل اصطلاح وته باندې نو دلته چې ته تعریف کې ذکر کې به حيث متوثق مراد د اطلاق نه وسی اطلاق د خپل اهل لسان او عرب چې د حرف اطلاق کې بغیر د ضم زمين نه کوي ضم زمين او سره متبدل ولا يبعد ان يقال جويش المراد باطلاق الالفاظ اي يستعملها اهل اللسان اهل اللسان دا استعمال کې په محاوراتهم خپل محاورو کې او بیان مقاصدهم او بیان خپل مقاصدو کې فلا حاجه الى اعتبار قید زائد بیا پکې قید زائد ته حاجت نشته لکه څنګه چې مخکینی جواب کې قید زائد ته حاجت پیدا شوه نشوبه دا پیدا شو په دې کې هم تا قید زائد معتبر کو اي يستعملها اهل اللسان هل اطلاق صحیح او دغه څه شی ان يستعملها ولې قید زائد ده کنه جواب ته دا قید زائد ده دا بیان د معنا ده بحيث متى اطلق اطلاق سمنا ده معنا یې دا چې کوم ده چې اهل لسان ذکر کی دا بیان د معنا ده ادا قید نه ده او مخکینی چې کوم ده په جواب کې قید وې پیره ته په خبره نو ار کړه چې قید زائد ته پکې ضرورت نو دا هغه جواب نه دا جواب وګور شو او دا جواب هم شارح ذکر کوي فلا يبعدو سرا لیکن لو شان دې کمزورتي اشتي ولا ډیر بعید ده سره شان خبره پکې دا غدا چې ماتن مسله ذکر کا تعریف کې مسله ذکر شوه به حيث متى اطلق او په دې جواب کې مراد د اطلاق د اهل لسان واغستره شو معنی واغستره دا یو نوع د مجاز د مجاز متعارف دی
دا وی ولا عدم مجاز ده مجاز متعارف ده نو کدی ته وګورئ چې مجاز ده دا په کار غلطو خو چون کې مجاز متعارف معلومیږي دې وجه نه جواب ټیک ده دې لګي کمزورتیا ته اشاره کینو لا یو بعد وي ځکه څنګه بس